بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما تاسو ته د زکات په بیان موضوع باندې بیان شروع کړو نو ان شاء الله الله رب العزت کا مو تاسو له مونږ تاسو له ژوند را نصیب کو نو دا لسمه جمعه به ان شاء الله هم زمونږ اخرنۍ جمعه د زکات موضوع ده نور اکثریت لحاظ سره ما تاسو ته بیان پکې وکړو خدا مې تاسو ته خلاصتن د ارس ذکر کړل که تفصیلا پکې ځین وګورئ بیا دا دومره غټه موضوع ده او په دې غټ کتابونه لیکلی شوي دي چې ګورئ په 200 جمعو کې هم نه حل کېږي خو تاسو ته مخکې جمعه کې ما دا بیان کړو چې چاله به زکات ورکې نو د هغې متعلق مې تاسو ته قرآن کریم الفاظ ذکر کړي قرآن کریم کې شپږ کسان الله ذکر کړي ولذي القربى والیتاما والمساکین وبن السبیل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة دا کسان قرآن کریم کې الله ذکر کړی دي به مې تاسو ته د دې متعلق بیان کړو چې څوک د چا نه پیدای نو هغه له زکات نشي ورکولی ته چې د چا نه پیدا یې نو هغه له زکات نشي ورکولی لکه مور شوه پلار شوه نیکه شوه داسې پسې ورځه او ستا نه چې څوک پیدا دي هغه له هم زکات نشي ورکولی لکه لور شوله بچی شولو داسې پسې ورځه نسوی شو نسای شولا خو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ چې خور ستا نه فایده نه ده تیر شوي جماعت المبارک په ورځ باندې څه ملګرو ما نه سوالونه کړي وو خور دې غریبه ده مسکینه ده هغې له زکات ورکولی شي ورور دی غریب دی مسکین دی ډېر حقدار دی خور او ورور دی ځکه دا پرشته کې قریبي دي تا ته د لور خاوند دی داماد هغه له زکات ورکولی شي لور دی کمزورې د غریبه ده کور یې دغه دی نو داماد تا سره د لور رشته ده داماد ستا نه پیدا نه دی نو لہذا زوم له هم زکات ورکولی شي دی تاسو ته ما یو څو خبرې کړې وې چې په وقفي شیزونو باندې زکات نه کیږي لکه جماعت واخله جماعت له زکات نه ورکې
مدرسه وقفي ده د دې په بنیاد کې زکات د دې بنیاد له به زکات نه ورکړي خو بیا درته یو څو خبرې کوم د دې متعلق مړی شوی مړی هغه ته د پیسو ضرورت دی تا سره د زکات روپۍ دي نو دې مړي له زکات نشي ورکولی ها علما د دې دپاره بیا وسیله ذکر کړې ده چې یو کس غریب دی اوس دې مړي ته د پیسو ضرورت دی نو اوس داسې یو کس غریب وګوره هغه باندې د زکات روپۍ قبول کا او هغه به بیا دې مړي ته هبه کړي یا بیا وقف کې صدقه به کړي مدارس دي الحمدلله مدارسو کې طلبا د طلباو ته زکات ورکولی شي د مدرسې په اخراجاتو د طلباو په اخراجاتو کې زکات ورکولی شي خو بهترین صدقه دا چې کومه دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بهترین مال هغه دی چې په قرآن کریم باندې ولګي بیا تاسو ته ما ویلي د هندوستان یوه قصه مې درته وړاندې کړې وه او ما دا جمعه به درته کوم انشاءالله علامه محمد ابن جریر الطبري دا یو بهترین عالم تیر شوی مشهور عالم و تفسیر یې هم لیکلی غټ او په علماو کې دا تفسیر قبول دی هر عالم دین سره دا تفسیر ورسره دی په خپل واقعاتو کې ذکر کوي وای موږ به په هندوستان کې په یو جومات کې ما تاسو ته دا ویلي چې پخوا زمانه کې علم حاصلول ډېر ګران کار و ځکه په یو کتاب پسې به ته ګرځېدې یو عالم به مشهور په هندوستان و هغې پسې به تلې چې یاره دې کتاب له لاړ شم دا کتاب ته وویم تاسو ته ما د امام بخاري صاحب واقعه ذکر کړې وه چې امام بخاري صاحب ډېر علم په عراق کې حاصل کړی دی په دې خپله واقعه کې ذکر کوي خو پخوا زمانه کې خو دا سیسټم نه و خپله خرچه به دې کوله عالم دین له به چې لاړې نه به ته وایي چې خرچه به خپله کوې هغې به خپل وس کوو دا وخت د زمانې سره خو طلباو به اکثر خرچه په خپله وه لکه نن د یونیورسټو طلبا چې کوم دي څومره خرچه خپله کوي د کالج د یونیورسټو هغه وایي مونږ د دې عالم دین سره تېرو نو مونږ سره خرچه ختمه شوه وایي دې دوران کې چې کله مونږ سره خرچه ختمه شو نو مونږ راتلو بسترې م راتړلې وې را روان شو چې زه کور ته به لاړ شو څه مزدوري به وکړو دا به لږه خرچه برابر کړو بیا به راشو دا باقی کتاب به ووایو دی وایي چې کوم وخت کې خو د دې جومات په خوا کې د یو یهودي دوکان و وایي دا یهودي وایي و چې کله د مونږ راووتو نو د یهودي وګتلو چې طالبانو څه کوئ مونږ دوه کسان یو په دې جومات کې وایي مونږ ورته ویل چې یاره خرچه راڅه ختمه شوې زه خپل کورونو ته ځان سره به لږه څه خرچه ورچه برابره کړو بیا به راشو د باقایه کتاب به ووایو
ویا یهودي مونږ ته وایي که د دې خرچې په وجه باندې ځئ لهذا زمانه تاسو نشئ تللی وایي ما دا ملګری یو بل ته ګورم چې خدای پاکه دا خو یهودي دی او موږ مسلمانان یو خو وایي دا یهودي مونږ سره سخت مونږ مخکې زور کوو دې بشترې رانه واغستې چې نه واپس شه به جومات ته ځئ چې ستاسو څومره خرچۍ دا به زه برداشت کوم چې ستاسو خپل سبق پوره شو بیا به ځئ وایي مونږ حیران شو چې یو بل ته ګورو چې خدای دا خو یهودي دی خو په زور یې جومات ته بوتلو وایي ما دې ملګري مې دا مشوره وکړه چې څومره سم ترې راوړل ځان سره به یې لیکو چې کله زمونږ علم برابر شو بیا لاړو بیا به ولا دا خرچه راوړو وایي دې دوران کې زمونږ چې کله علم برابر شو وایي مونږ را روان شو وایي د دوکاندار له رالو ورته وایي چې ستا څومره دغه د حساب کتاب دی مونږ ته یې راکړه مونږ خو ځان سره هر څه لیکلي وو ویا دوکاندار راته وایي چې ما هېڅ هم نه دي لیکلي دا یهودي راته وایي دا تاسو له چې کم دی یاد ساتئ یهودیان چې څومره دي یهودیان نن زمانه کې پکې شرکیات راغلي دي خو هغه زمانې سره شرکیات په یهودیانو کې نه و هغوی د موسی علیه السلام قایل دي نور انبیا او رسولان نه مني الله واحد ذات ګڼي الله سره شریک نه مني کتاب التورات ګڼي خو تورات کې تحریف دی نبی صلی الله علیه وسلم مني نبی صلی الله علیه وسلم مني چې دا پیغمبر دی رسول دی خو عربو ته راغلی پوینټ پکې دا راوباسي مونږ ته نه دی راغلی څه ګوره د یهودیانو صفت تاسو ته نه کوم خو یهودیانو کې چې کوم د هغه زمانې نه دي اوس زمانې پورې په خپل دغه باندې سخت وړال دي خو موت ته چې څومره انسانان په دنیا کې دي وایي اصل انسانیت دا یهودي دی وایي دا نور څومره انسانان دي وایي دا زموږ غلامان دي دا الله موږ دپاره وایي خدمتګار پیدا کړلي لکه موت ته د انسانیت په درجه کې نه ګوري او ځان ته د انسانیت په درجه کې ګوري شرارین او فسادیان خلق دي په خپل کې نه خو په ما او تا کې عیسایت اصل کې دیو ختم کړی دی دا بارانۍ خبرې دي دی وایي د عالم الدین وایي چې مونږ وله ورلو وایي مونږ ورته وایي چې صاحب مونږ خو دومره ستا نه دا د اشیزونه وړلو چې نه ځئ شابه ما تاسو له د الله د رضا دپاره دا ارڅه کړي دي خو ذهن کې یوه خبره یاده وساتئ چې دا ما یو نظر منلی و نظر دا و زما یو څه کار و ما وایي که دا الله سر کو نو زه به د الله په کتاب والو باندې خرچه کوم اصل مقصد ته پکې راځم وی ما سوچ وکړو چې خدای دا خو هندوستان دی دا ټول هندوان دي خو تاسو دو طالبان الله ما ته راکړئ قرآن کریم یهودیان مني لکه څنګه چې رسول الله مبارک مې دغه شان د قرآن کریم هم مني چې څلور قرآن کریم د الله کتاب دی وی ما چې دا آسماني کتاب دی ما خو د الله سره دا عهد کړی چې زه به په آسماني کتاب والو باندې خرچه کوم نو لہذا زمان ما ویل چې په نن زمانه کې دلته کې
داسې آسماني کتاب بل نشته ما سوا د دې قرآن د طلباو نه. نو په دې وجه باندې زما نظرم الله پرکو ځکه چې قرآن کریم آسماني کتاب دی او دا تاسو ما خپل نظر در کړی دی. د عالم الدین وی علامه ابن محمد ابن جریر طبري وی چې زه مونږ رالو سمو د پس وخت تیر شو حج اراده مو وکړله چې د حج اراده مو وکړله فطرتا چې زه حج له لاړم چې ګورم زما د ملګری طالب هم حج له راغلی زما ملګري نه په هندوستان باندې وی دیم حج له راغلی یو بل سره میلاو شو وی طواف هم کوو چې طواف هم کوو چې دې دوران کې ګورو وی دا یهودي چې کم دغه وخت کې مونږ باندې چې څومره خرچه کړې وه دیم حج له راغلی وی ما دې ملګري ته چې دا هغه یهودي نه دی تا خو یهودي دی څنګه بیت الله ته راغلی یریدو غونډه کې خو تپوس هم چې ډېر په هیره باندې وکړو چې ته د پلانکي کلي په هندوستان کې نه یې وی چې یم تا هغه پلانکي دوکاندار نه وی چې یم ولې ته خو یهودي یې که نه دلته څنګه راغلی وی چې نه الحمدلله مونږ الله ټول مسلمانان کړي یو څنګه مسلمانان شوي یئ کیسه راته وکړه وی چې تاسو څنګه لاړئ چې تاسو په کومه شپه لاړئ شپه راله د شپې چې کله مونږ اوده شو وی مونږ له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ کور ته تشریف راوړی خوب کینو او زمونږ بچو او ما او دا ټول وی حج له راغلي یو وی ټول محمد رسول الله خوب کې ولیدو وی راته وی خوب یې نو چې زموږ په دې کور کې یو عجیبه روشنایي راغلې ده او یو خوشحالي راغلې ده او زموږ د کور ماحول بدل دی او ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو الله د ایمان فیصله کړې ده وی زه اوده یم چې د خوب نه راپاڅېدم وی چې څنګه راپاڅېدمه نو وی زما هغه هر څه تبدیل و زړه مې تبدیل و وی چې کورواله مې سره اوده ده وی چې هغه مې د خوبه راپاڅوله وی چې هغه مې د خوبه راپاڅوله وی هغه راته سخته په قهر شوه چې د مسلمانانو پیغمبر راله په خوب کې راغلی و ولې دې راپاڅولم وی هغه راته حالات بیان کړل وی رسول الله مبارک راته وی کوروالی وی چې ستاسو د ایمان فیصله شوې ده وی چې بچي م راپاڅول وی بچي راته په شو چې ولې م د خوبه راپاڅولو د مسلمانانو پیغمبر راله په خوب کې راغلی وی مونږ د چا دعوت نه دی راکړی رسول الله مبارک په خپله راغلی و راله په کور وی مونږ په کور کې دا فیصله وکړه چې اوس زو یو د دې کوم ولۍ صاحب نه چې د طالبانو سبب وی چې کله ورته چې اسلام چې قبول کړو اسلام راوړو پوه یم کې وی سهار ټول لاړو او ورته کېناستو دا کهاني م ورته غونډه وویله بیا ډېر خوشحاله شو وی مونږ ټول الحمدلله مسلمانان شوي وو او بیا لیکي چې دا بچي مې چې کوم بچي دی چې دا هم الحمدلله د قرآن علما دي د یو قرآن کریم خدمت په وجه باندې الله رب العزت د انسان زندگی تبدیلی ستاسو د زکات او د دې د خیرات او د دې صدقات او د دې فطرانو
دا ستاسو دپاره لوی د خوشحالۍ خبره ده زموږ د ټولو مسلمانانو دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې څومره طلبا د مدرسو نه فارغېږي دې کې به ستاسو پوره برخه وي چې څومره علما فارغېږي دې کې ستاسو برخه ده دا یو بله خبره درته کوم او د دې علماو د دې طلباو د دې قرآن کریم خپل برکات قاري بیاض صاحب ویل هغه زلزله چې شوې بالاکوټ کې وی هلته مې یو ملګری و قاضي و وی هغه راته وی د بالاکوټ کې د فحاشي ډېره پیلاو شوې وه وی هغه راته وی چې شپې مې خوب دوه فرشتې مې خوب کې ولیدې دا یو فرشته دی بلې فرشتې ته وایي چې دا خلک ډېر فحاش شوي دي دا بالاکوټ په الټه کوو وایي دا بله فرشته ورته وایي چې نه دې کې دا طالبان دی قرآن کریم وایي د دیو په برکت باندې دا خلک محفوظ دي دا ماشومان چې دي دا مدرسه چې ده وایي دې دوران کې زه راپاڅېدم ډېر پریشان شوم وایي دا غزی مسجد پیش امام لورلم دا خوب مې ورته بیان کړ هغې راته وایي چې د دې طلباو د دې علماو په وجه باندې دا دنیا محفوظ ده دا هر څه محفوظ دي وخت تېرېدو کال په ختمېدو شو دې روژې ته دې ورځو کې زموږ د مدارسو چوټۍ نه شي وایي چې کوم وخت کې د دې مدرسې چوټۍ شولو دا طالبان لاړل کورونو ته دې وخت کې دا مدرسې تشې پاتې وایي په بلاکوټ باندې زلزله وشوه وایي بیا زما دا قاضي صاحب وایي چې بیا زما ذهن راواغسته چې او د طلباو دا برکت چې څنګه مدرسه خالي شو مدرسې خالي شوې زلزله راغله دا زما استاد د سترګو لیدو خبرې دي د بالاکوټ زلزله به زما استاد نه هېرېږي حدیث مبارک کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم ته یو دو ورونه یو ورور د نبی صلی الله علیه وسلم سره قرآن کریم زده کوو علم یې ورسره زده کوو بل ورور چې کوم دی هغه به روزګار کوو نبی صلی الله علیه وسلم ته شکایت رو یا رسول الله مبارک زما دا ورور تاسو سره علم زده کوي او زه روزګار کوم کار کوم نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته فقار شو وایي تاسو نه چې الله روزي درکوي د دې ورور په وجه باندې دله درکوي نو لهذا زمونږ ستاسو په دې رزقونو کې چې الحمدلله دا نن ښه برکات دي دا د دې علماو د دې طلباو په وجه دي بهترین صدقه او بهترین عمل دا دی چې زما او ستا رقم د زکات دی که د هر څه دي چې دا په مدرسو په طلباو باندې ولګي زما او ستا په دې کې بیا حصه نو علماو له بیا طریقه ورځي دې ته وسیله وایي اسباب وایي دغه بیا قبول یې کړي بیا هغه نه پس چې کوم دی دا بیا په هغه طالب یې ورکړي بیا په مسجد کې هم لګولی شي بیا د مدرسې په بنیاد کې هم لګولی شي
بیا هغه بل سړی مالک شي خو برای راست که ته د جومات په بنیاد کې ورکوې نو بیا ستا زکات نه کېږي که برای راست ته د مدرسې په بنیاد کې ورکوې بیا زکات نه کېږي خو که په دغه انداز کې شي چې یاره زما دا پیسې د جومات په پیسو کې د جومات په بنیاد کې ولګي یا په داسې ولګي د زکات روپۍ دي یا د مدرسې په بنیاد کې ولګي نو طریقې به یې داسې ده چې دا به قبول کړي په چا باندې بیا هغه وقف کړي نو ډبل ثواب به وشي علما ولا بیا دا یو وسیله لیکلې ده خو ذهن کې یوه خبره یاده ساتئ چې موږ او تاسو د ټولو له الله عقل راکړی ښه ذهن کې یو خبره یاده ساتئ د قربانۍ دا ورځې چې راشي دا ادارې رامخې ته شي دا انجیوګانې چې مونږ دا کوو مونږ دا کوو مونږ دا کوو یو خو لحاظه ستاسو د پیسو پته لګي نه چې دا کم دی کې قبول شي او کم دی کې چاته لاړې هغه که هر یو وی څه د امبولنس په شکل کې دي څه په یو شکل کې دي څه په بل شکل کې دي نو لہذا دغه شانتي انجیوګانو ته خپل د زکات روپۍ مه ورکوئ کتابونه په علماو لیکلي دي او ځکه چې ما تا ته خو دا پته لګي نه ختم نبوت والا غټ غټ کسان هغه په دې پسې ګرځي دې دا تحقیقات راځي لبئ چې زما استاد د زکات دا روپۍ دیو په صحیح عمل باندې نه استعمالوي زما استاد د زکات دا روپۍ دا دیو په یو قباحت باندې استعمالوي چې هغه هر قسمه زه د چا نوم نه اخلم درېیمه خبره چې زما استاد د زکات دا روپۍ دا په هغه مدرسه کې یا په هغه ځای کې ورکوې چې ته په دې پوهېږې چې دا مدرسه دا زما د دین خیرخوا ده دې کې چې دا کم علما فارغېږي دا هم مسلک زما د دین دی د شر او د فیلاد واله نه دي ځای په ځای مدارس وتي دي فرقېواریت چې ورته ما ورته وایو دا مدرسې چې څومره آبادې دي دا زما ستا په دې چاندو او زما ستا په دغه باندې آبادې دي زکات او دغه روپیسو باندې نو چې څومره مدرسې آبادې نو چې ته په دې پوهېږې چې دا فرقېواریت ده دا شر او د فساد واله ده زموږ دا علاقه خرابوي لہذا هر چا له الله عقل ورکړی نو عقل استعمال کا مې ورکوه زه به درته خپله ذاتي یو دغه راوویم زمونږ والد صاحب چې کله وفات شو زمونږ په علاقه کې د فرقېواریت یو مدرسه ده حالانکې په ناپوهۍ پکې زما والدې خپل کاری هم ورکړی و خو سخت ورته پکار شوم بیا راته ورور ویل وی قاري صاحب الله نوم پکې اخیستی کېږي ویل زه وله کارپېټ او قالین اخلم والد صاحب پسې مې ویل وبه ما ورته په جواب کې ووې ما د کلي مسجد لیواله خو ما دې مدرسې لی ماخله ولې ځکه یې ماخله چې دلته کې د دې ځای نه د اسلام په نام باندې شر خورېږي فساد خورېږي خلک په دې خپل دین کې شکمن کوي نو بیا ورته ما یو دلیل ووې هغې بیا هم نه منله د الله نوم پکې اخیستی کېږي ما دا خلک د الله نوم اخلي په
شر په بنیاد باندې د شر په بنیاد سوچ د الله نوم د حقیقت نه په علاقه کې شر وخورئ. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خیبر علاقه فتح کوله تبوک ته تللی و. جنګ تبوک منافقانو یو مسجد جوړ کړی و، مخکې جوړ کړی و منافقانو، خو نبی صلی الله علیه وسلم ته تاسو به راشئ دې کې به مونځ وکئ. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل مسجد زرار چې ورته وایي، نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې کله زه د تبوک نه واپس شم نو افتتاح به وکړم. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله تبوک نه واپس جبریل ورته ویل لاړ شه ځان سره صحابه بوځه دا جومات د بنیاد نه ورک کړه وران یې کړه. حقیقت یې ورته ښکاره کړو وایي دا جوړ په دې بنیاد دی، ته به پکې منځونه وکړې منځونه به پکې، خو دې کې به د مسلمانانو خلاف مشورې کېږي. وایي دا د مشورو دپاره جوړ دی. نو لہذا چې مونږ ټولو له الله عقل راکړی نو عقل به استعمالوئ، بې عقله کار به نه کوئ، سوچ او فکر سره به کوئ، تپوس به کوئ. بله خبره علماو لیکلي دي چې څومره په دې دغه باندې دا جوماتونو کې لارو کوڅو باندې دا دغه ګرځي سائلین دیو له زکات ورکولی شي او که نه شي ورکولی. علماو لیکلي دي که چیرې چا ترې خپله پیشه جوړه کړي پیشهواره لہذا دیو له بیا نه شي ورکولی، او که چیرې چا پیشه نه یې جوړه کړي ته پوهېږې نه نو لہذا بیا ورله ورکولی شي. ها که هغه وروسته خانه وخته خو ستا زکات وشو. دغه شانتې استاد محترم حسن جان رحمت الله علیه به د دې جوماتونو کې به چې دا کم څه کېدل د دې به ډېر سخت مخالف وی چې مدرسه نشي چلولی نو چا درته وي چې مدرسه جوړه کړه، او بیا په جوماتونو ګرځي خلک د منځونو نه خرابوي. هلته ورته ودرېږي اوس دا عمل کې نو دا یو قسم سوال دی. نو لہذا که چیرې ته نن زمانه کې خو 99% دې خلکو کې چې کم دی دویم نمبر راځي، دا موږ ته حقیقت معلوم دی. ته ښه پوهېږې دغه شانتې هر ځای کې مدارس شته دی او په هر ځای کې جومات شته دی او هر ځای کې چې کم دی ضرورتمند شته، راله خپلې پیسې په صحیح ځای کې استعمالوه. الله عقل درکړی، عقل به استعمالې. نو زما ورونو دا د زکات موضوع وه او د زکات موضوع انشاءالله څه یو څو خبرې مې ترې وکړې. آینده جمعه که خیر و زندگی وه نو د رمضان مبارک د شعبان میاشت روانه ده، ځکه چې موږ ورته مخکې نه تیاری سټارټو نو انشاءالله آینده جمعه به که خیر د رمضان بیان شروع کوم. الله رب العزت د موږ تاسو ټولو د اعمالو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.